سلامونه قبول کړئ. زه اسدرحمان ستاسو سره د یو نوي ویلاګ سره موجود یم. راغلی یم ګل پېښور ته. په ګل پېښور کې په اقرا نیشنل یونیورسټۍ یعنې اقرا پوهنتون کې ولاړ یم. زما تر څنګه دغه ځوانان چې ډېر محنت یې کړی دی او دا د شعبې نفسیات د سایکالوجي سره تعلق لري. زموږ په معاشره کې ډېر زیات خلک چې کوم دی ډپریشن طرف ته روان دی، سټرس یې اخیستی دی. پای کې سټوډنټس هم دي، پای کې ډاکټرز هم دي او پای کې د معاشري عام خلک هم دی. د دغه سټرس د وجې ډېر زیات خلک چې کوم دی هغه د ژوند خاتمه کوي، یعنې خودکشۍ طرف ته ځي او په معاشره کې بیا هغوی په لو لیول کې پاتې کېږي. دغه خلکو محنت کړی دی او یو ډیزاین یو ماډل یې جوړ کړي دي. په ماډل باندې به خبرې کوي، په هغې باندې خلک ایکسپلین کړی دی چې څنګه به موږ ځان د سټرس نه خالي کوو، څنګه به موږ یو بهترین معاشره کې ژوند تیرو، یو بهترین انسان به تیرو. زما تر څنګه ابوبکر چې زما دوست دی، زما جګري دی، زما ملګری دی، په هر ویلاګ کې په هر ځای کې زما سره موجود وي. دوی محنت کړی دی، دغه سیټ اپ یې جوړ کړی دی. دا به راته ایکسپلینوي، دا به راته ښیي چې څنګه به موږ د دې نه خلاصېلو، موږ به څنګه د سټرس نه چې کوم دی هغه پازیټیو طرف ته ځو. موږ په دوه قسمه سټرس وي چې هغه یو پازیټیو ته موږ بوځي، یو نیګیټیو ته. د نیګیټیو په وجه باندې موږ بیا ډېر مشکلات چې کوم دی هغه فیس کوو. ابوبکر صاحبو ډېره مننه او چې تاسو د سایکالوجي د طرفه دا پیغام دا سیمینار ارینج کړی دی. دا راته ووایه چې څه به راته پرزنټ کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا ویډیو چې یو کمزوری سټوډنټ دی او کمزوری نه بلکې قابل و کلاس ته لاړ شي او په کلاس کې چې کوم دی څه داسې سټوډنټان یي ملګري یي چې هغه ډسکورج کړي، خفه یې کړي، ته سبق نشي ویلی، ته کمزور یې، ستا فیملی قریبه ده، سکول چې کوم دی های فای سکول یي. نو افټر دین داسې دا وشي چې ماشوم چې کوم دی ډېر زیات ډسپوینټ شي. نو بیا د دپاره چې کوم دی په سکول کې ژوند ګران شي، په کور کې ژوند ګران شي، کور ته لاړ شي ډپریس شي، خفه وي، روټۍ خوراک نه بل څه نه. نو دا مایند کنسپټ چې راشي هغه سوسایډ راشي، دی چې کوم دی وایي زه خودکشي وکړم. دی انتهایی ویک شي، بیمار شي. کله چې لاړ شي هسپتال ته بیا ډېر زیات خراب شوی ډاکټر مور پلار بوځي هسپتال ته. نو هغه دا علاج وکړي چې دا ماشوم چې کوم دی انتهایی خراب شوی دی، دې سکول ته اوس مه لېږئ او دې سکول چې کوم دی مه لېږئ، دی خراب شوی دی. نو بس زموږ دا سیمینار دې لپاره دی چې تاسو کم ماشومان دي یا بالکل انکریج کوئ چې مخې ته پرمختګ وکړي. ابوبکر صاحب دا ماډل ایکسپلین کو چې کله ماشوم په سکول کې وي او هلته هغه پیر شي نو د سټوډنټانو طرفه د سکول انتظامیه طرفه هغه ډسهارډ شي، ډسکریج شي، نو هغه د معاشرې ته راشي او هغه بیا مختلف سوچونه لري. هغه سوچونه چې کوم دي هغه پازیټیو هم کېدای شي، نیګیټیو هم. نو د هغې د وجې ماشوم وي چې کوم دی هغه خودکشۍ طرف ته لاړ شي. تاسو ته پته ده چې خالي ذهن هغه د شیطان مسکن وي. نو تاسو نه پکار ده چې ځان د دین سره د اسلام سره ریلیټډ یئ. نو چې تاسو په تنخواهۍ کې یئ، تاسو پازیټیو سوچ کوئ، تاسو د معاشرې د بهترۍ لپاره سوچ کوئ. امید لرم چې په دې پیغام باندې په دې کوشش په تاسو پوه شوي یئ. د را روان پروګرام دپاره اجازت راکئ. د لوی الله باندې سپارم.